ګرانو کتونکو یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. سردار بابک صاحب شوکت صاحب وایي چې ولې په اسمبلی کې سردار بابک صاحب غونیم غلې ګوره دی صحیح و دغه صحیح و دغه اربونو روپو کرپشن هغه وایي یو ځای ذکر تاسو نه کوئ او هغه وایي یو ځای نیب ته بوزو د شوکت صاحب سره قلم او کاغذ نه زه ورته وایم اول خدا چې ستا سوات موټروی چې دا سوات موټروی جی چې دغه 33 ارب روپۍ لاګت ته 33 ارب روپۍ ځان سره دی ولیکي او زه به وګورم چې دوی څنګه کړی دی اختیاري چې پارلیماني کمیټي د هغې لپاره جوړه شي چې 17 ارب روپۍ چې دا زموږ د دې صوبې 17 ارب جی د 25 کال لپاره ټیکهدار سره معاهده شوې ده د کپنۍ نوم زه نه لمه د 25 کالو لپاره به زما صوبې ته 1 روپۍ آمدن نه راځي آیا دا څنګه شراکتداري ده 19 ارب روپۍ زما د صوبې 14 ارب روپۍ د ټیکهدار او 25 کالو لپاره زما صوبه چې دا د آمدن نه محرومه ده نو دا څنګه شراکتداري ده یوه دویم لیکلي ځان سره په صوابه کې کونډل یو ډیم جوړ شوی دی کونډل د هغې ټوټل کاسټ چې دی هغه 2.3 بلین دی جی په دغه ډیم کې 3 غټ آیټم دي یو ستا ډیم باډي جی دویم ستا سپیلوی جی او دریم ستا چینلز دا دې ځان سره ولیکي او زه ورسره ملګری یم د دې لپاره پارلیماني کمیټي جوړه کړي چې آیا دا ټنډر شوی څنګه دی او بیا د ټیکهدار دپاره نیچرل راک چې دی غر هغه یې مات کړی دی او په هغې کې سپیلوی جوړه کړې ده او تاسو به حیران شئ چې 1 ارب روپۍ کاسټ چې دی هغه چې کوم غر یې مات کړی د هغې ضرورت نو دا سپیلوی چې دا په فرنټ باندې هم کیدی شوه رایټ سایډ ته یې چې ورکړې ده صرف د دې لپاره ورکړی چې ټوټل کاسټ د هغې 2.3 ارب روپۍ دی او 1 ارب روپۍ دی په سپیلوی لګولي دي زه به وګورم چې دا سکیم دی څنګه دغه له ورکوي دا نیب له جی دریم سیوا منصوبې ورته نه وایم دا 3 ورته وایم چې دا دی نیب له ورکي پارلیماني کمیټي جوړه کړي او که موږ دا ثابت نه کړو ستا په دې پروګرام کې زه دا خبره کوم چې زه به استعفا ورکوم دریمه منصوبه دا فیز 3 چوک جی دا فیز 3 چوک دا چې دی ته بابي خیبر وایي که څه وایي ورته راواله د دې د بیوکي او ریټس راواله چې دا اورېنې باو دا به ټیکنیکلی ثابتو ګوره دلته د دې خبرو نه تاسو انکار نشئ کولی په دوره لویه پیمانه باندې کرپشن په دوره او د دې تاسو بیډنګ ته وګورئ دی وایي موږ بیډنګ چوره کوو د دې بیډنګ څنګه شوی دی دا 3 منصوبې زه صوبایي حکومت ته وایم چې اول وله پارلیماني کمیټه جوړه کړه او په شریکه نیب له ورکو راځي جی شوکت صاحب 3 منصوبې بابک صاحب پیش کړې او هغه وایي چې زه پروف تم تیار یم هر څه د تیار یم کمیټي جوړه کړې شوکت صاحب آواز راځي جی شوکت صاحب سره زمونږ رابطه منقطع شوې ده او 3 منصوبې بابک صاحب پیش کړې او موږ کوشش کوو چې دوباره شوکت یوسفزئی صاحب ځان سره په لین باندې واخلو خو بابک صاحب وایي چې د سوات موټروی کنډل ډیم د صوابۍ او باب پېښور په دې کې څه شوي دي irregularities دي بې ضابطګي ده کرپشن دی او بدعنواني ده دا ثابتول غواړي خو د هغې دپاره فورم بابک صاحب چې دا دوره ثبوتونه تاسو سره شته نیب ته ولې نه ځئ ګوره موږ ورته لاړم شو هغوی خو د ښې سترګې د لاندې دا خو پاکستان دی چې کله څوک د غړندې سترګې د لاندې لاړ شي لکه اوس نواز شریف د ړندې سترګې د لاندې راغلی دی هغه یې دیوال سره یو کړی دی اوس که سپریم کورټ ورته نه وي چې دا اعظم سوازي کې زه کیباس هم دی ته نه استعفا اخېسته هسې خبره کوم جی دا پلی بارګین د پرایم منسټر صاحب خورکای چې دی هغه پلی بارګین ونه کو دی په ایکشن علی جهانګیر ترین چې سپریم کورټ او عدالتونو نو کې به دی په ایکشن اخېستو او دی دیوالي یا نیب دی ورسره راپاسي او په ټوله پی ټي آی کې 10 کسان پاتې شي 10 کسان لس بشماره خبره دا نه ده کاشف صاحب دلته خو په دې ملک کې اعتصاب چې دی هغه د سیاسي مخالفینو لپاره استعمالیږي دې کې خو شک نشته په دې کې دویمه رای نشته دا په یو سړي باندې چې زمونږ یو سړی نیسلی و 24 ګنټې به هغه الټه ځوان کړی 24 ګنټې نیب 24 ګنټې او چې څه ته نه مرضي وه هغه سټیټمنټ یې درنه وغوښتو شوکت صاحب په لاین راغلی دی زما خواهش دی چې شوکت صاحب طرف ته لاړ شو شوکت صاحب تاسو به خبرې اورېدلي د بابک صاحب 3 منصوبې بابک صاحب پیش کړي سوات موټروی کنډل ډیم او باب پېښور بابک صاحب وایي چې موږ سره ثبوتونه دي موږ یې ثابتوو کمیټي پارلیماني کمیټي جوړولو ته تیار یې بهتره به ځای بابک صاحب چې دا نیب ته حواله کړي
زه په دې ډېر زیات خوشاله شم ځکه چې دا موټروي سوات موټروي دا همدا سوال شوکت صاحب ما کړو مختصر غونډه کې همدا سوال ما بابک صاحب ته ویلو چې نیب ته ولې نه ما په خیال هغه وخت تاسو رابطه مون کته و بابک صاحب نیب ته ولې نه خیر د مختصر جواب ته نیب ته ولې نه او ګوره زه دا اول څه جواب ورکم کنه جی شوکت صاحب جی ګوره جی دا یو وی ټي وي د لپاره خبرې چې ټاک شو کې لاته کنه نه دا کو حکومت دا کوي زه ګوره زه ډېر سمپل زه به ما خو بابک صاحب ته افر ورکړ چې زه به ډېر زیات خوشحاله شم او زه به تاسو شکریه هم ادا کوم او په فلور اف د هاوس په سامنے کې به شکریه ادا کوم که تاسو مونږ ته 20% هم داسې ثبوت راکړئ چې او دلته کرپشن کېږي او دا ثبوت دی نو زه به انشاءالله تعالی بیا به دوی ضرورت راځي بیا به زه خپله میډیا ته ځم او زه به هم چې دوی دا زما حکومت کرپشن کوي لیکن که داسې نه صرف خلکو دپاره نو بیا خو بابک صاحب ډېر څه ویلی شي بیا یې درې نه بیا به لس منصوبې نورې به هم یادې کړي او زه به د دې مشکور یم چې موږ د دې صوبې خدمت کول غواړو صحیح شو او زما یقین دی چې بابک صاحب ډېر ماشاءالله پوه هم دی او زموږ په دې اسمبلی کې لکه ټول نه سینیر هم دی او ښه پوه سړی دی اکثر چې د ده سپیچ زه ډېر په غور سره اورم ځکه هغې کې ډېر ښه مواد هم نو زه دا کوشش به زما او زه به دې ته ریکویسټ کوم چې دا کوم دغه دی یاد کړه دا پروجیکټ ګوره دا فلیګشپ پروجیکټ دی سوات موټروي سره ستا ټوټل ټوریزم انګیج دی که موږ داسې بدنامول شروع کړو که نه بس بیا خو الله حافظ د ملک نه بدنامو کوم ځای کې تاسو ته ښکاري چې دا غلطي ده تاسو ټین پوینټ کړئ موږ به در سره یو د حکومت به در سره یو خدای یقین وکړه که یو شی مې پټ کړو بابک صاحب وایي چې نیب ته ځکه نه ځو چې نیب د دې خلاف کارروایي نه کوي دا خو ګوره دا خو هېڅ خبره نه ده نیب څنګه دا خبره ده که نه شوکت صاحب اوس ته ماله نمبر راکړه که نه ګوره زما هم بدقسمتي دا چې پر پی ټي آی کې زه کله پروګرام کښېنم ماله تا مخامخ راولي خو زه تا ته بله خبره کوم ګوره احتساب کمیشن تاسو جوړ کو منګه مخالفت کو د دې صوبې 1 ارب روپۍ د دې غریبانو خلکو 1 ارب روپۍ چې دي زوام کنه ګوره دا آیا خبره زړه شو نه زړه نه کنه زړه نه ګوره ما اوس تا خبره واورېده کنه شوکت صاحب یو منټ مال لکه آیا دا د اختیاراتو ناجایز استعمال نه دی چې 1 ارب روپۍ د دې غریبي صوبې سمندر ته لړ شوې نیب تپوس ولې نه کوي یوه دویمه د بیوټیفیکیشن په نامه باندې د بي آر ټي د پروجیکټ شروع کولو نه مخکې تاسو 1.5 ارب روپۍ په پیښور په ګملو په جنګلو په فوټپاتونو په هیریټیج باندې تاسو ولګولې اته میاشتې پس تاسو بلډوزرې راوستې اسکیویټرې راوستې هغه هر څیز کندې کپرې کو آیا نیب له نه دي پکار چې ستاسو نه تپوس وکړي چې دا 1.5 ارب روپۍ تاسو د دې صوبې تاسو نه تپوس کوي تاسو نه تپوس نه کوي د فیز 3 چوک منصوبې ما خبره وکړه دا تاسو څنګه اواډ کړې ده تر دې بي او کې وګوره 400% سیوا ریټ چې دا تاسو ټیکدار ته ورکړی آیا ها د بي آر ټي له به اوس راشو ګوره ما وره د نیب فلحال ستاسو خلاف بالکل غږ نه کوي د هغې وجه دا ده چې په دې ملک کې ټول عمر احتساب د انتقام دپاره استعمال شوی دی چې کله زه تاسو نن اعظم سواتی صاحب دی چې سپریم کورټ که نن دې نتیجې ته نه رسو چې هغه نیسي تاسو دغه نه استعفا اخیسته یا دویمه خبره زه کوم چې نن ستاسو د وزیر اعظم صاحب خور پلی بارګین وکړه پلی هغې کومټ کړه هغې ومنله چې هو دا 25% زه ټیکس در کومه ځکه چې دا ناجایزه زما وسایل دي دا به جایز شي آیا دا انارو نه ده نیب د هغې خلاف کوشش کوي ګوره دا به منې چې تاسو لا په دې وطن کې جی شوکت صاحب تاسو ټولې خبرې په سر سترګو خو دا خبرې خو به هله خوند کوي چې تا سره کوم انفارمیشن دی هغه ته ویسې نیب سره شیر کړي او بیا نیب کاروایي نه کوي نو بیا چې ته دا خبرې کوي که نه چې یاره نیب نو زما دا خبرې نیب نه اوري شوکت صاحب شل ځله کړي شوکت صاحب جهانګیر ترین صاحب خلاف کارروایي شوې ده نن هم هغه د سرکاري اجلاسونو صدارتونه کوي د سرکاري کارونو کې مداخلت کوي بیا نااهلي چېرته ګوره داسې ته که نه داسې خو نواز شریف هم نه اعلی دی او نواز شریف اوس هم چې دی نو پارټي چلوي هغه خبره حکومت معاملاتو کې خو مداخلت نشته نه حکومت معاملاتو کې څوک مداخلت نه کوي زه تاسو یو خبره کوم ګوره اول خو دا ده چې ګوره که موږ د دې صوبې خدمت کول غواړو جی نو تر لږ تر همت به وکړو او میډیا به ځان سره بوزو او نیب ته به حواله کړو چې بھائی دا ما سره انفارمیشن دی دا والا هغه انفارمیشن به میډیا ته هم ورکړو او نیب ته به هم ورکړو هغې نه پس بیا بابک صاحب ته به راشي په ټي وي وایي ګوره زه خو د نیبو ستا یو پروزیکیوټر ستا د فیډرل منسټر نه صرف تپوس وکړو او هغه یې دومره فورس کړه چې تا د سره سخته لهجه استعمال او هغه استعفا ورنکړه
دا ټول دنیا نه ویني. موږ به د اسلام آباد خبرې نه کوو، موږ به خپل د صوبې خبرې کوو. زه صوبې له راځم که صوبې حوالې سره تاسو وګورئ د ملنګ جبه سکینډل ده. ملنګ جبه سکینډل کې ولې هغې څونه ځل کې څه دي ملنګ جبه سکینډل کې څه دي ما ته ووایه هغه ځمکه پرته ده چاوړې نه ده، یو ډپارټمنټ نه بل ډپارټمنټ ته ورکړې ده، هغې باوجود څونه انکوایري روانه ده. خو که زه تاسو ته دا یم که تاسو سره دا ثبوت وي چې کوم ځای کې غبن شوی دی، کوم ځای کې کرپشن شوی دی، مهرباني وکړئ راوړئ. که تاسو په نیب یقین نه یې خپله میډیا ته ورکړئ چې دا زموږ د کرپشن ثبوت دی، دې پې عمل نه کوي. نو ګوره یو هسې حکومت په نامولي کم از کم دا خو اپریشیټ کړئ چې موږ د کرپشن خلاف کوم اقدامات پورته کړي دي، نو نتیجه یې څه راغله؟ دا خو اپریشیټ کړئ که نه. ګوره شوکت صاحب زه سمپل خبره کوم. ما لږ واوره، ته ما ته په خپل 15 کاله حکومت کې ما ته اریګیشن وښیه، ما ته پبلک هیلث وښیه، ما ته سی ان ډبلیو وښیه، ما ته یو ډپارټمنټ نوم ته واله چې هغې کمیشن نه دی اخیستی. زه به بیا ومنم چې تا کرپشن ختم کړی زه. ما ته یو ډپارټمنټ نوم واله کمیشن چا نه اخیستی دی؟ کمیشن چا نه اخیستی دی؟ چا نه اخیستی دی. شوکت صاحب د اعظم سواتی صاحب ایشو طرف ته راځو. شوکت صاحب د اعظم سواتی صاحب ایشو طرف ته راځو. اعظم سواتی صاحب استعفا ورکړه که هغه نه استعفا واغستی شو؟ ځکه چې ویل کېږي چې پرون سپریم کورټ کوم ریمارکس ورکړي د هغې نه وروسته استعفا واغستی شو. ته وایې تاسو؟ ګورئ چې اعظم سواتی صاحب زما اطلاع مطابق هغې خپله استعفا ورکړه او دې دپاره یې ورکړه چې هغې وي چې زه انډیپینډنټ د عام شهري په حیثیت باندې سپریم کورټ ته ځم خپل دا کیس لړوم. نو دا ښه خبره ده، دې کې څه ده بده خبره خو شته نه. ښه خبره ده چې یو سړی وزیر نه دی لاړ چې خپل کورټ کې خپل کیس وکړي او که انصاف ورته میلاو شو یا سزا ورته میلاو شو خبره به واضح شي. جی شوکت صاحب موږ سره په لاین اوسئ، واپس راځو یو وړه شان دمه کوو، واپس راځو. او بابک صاحب ورکدو بابک صاحب که چېرې یو ذمهوار کس د داسې حالاتو کې استعفا ورکوي، زما په خیال یو صحتمند روایت دی، په دې به ستاسو رایې اخلم، خو وړه شان دمه کوو ګرانو کتونکو، واپس راځو، تاسو موږ سره اوسئ.